نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، موږ د قربانۍ تفصیلي مسایل شروع کړو. هغې کې زموږ دویم نمبر حصه ده. نن به موږ ووایو چې یو کس د قربانۍ لپاره زناور واغستو، څاروی واغستو، دی صاحب نصاب و، خو دی مړ شو. نو اوس به څه کېږي د قربانۍ؟ د هغې حل دا دی چې اوس هر څه د ورثو ته منتقل شو، د وارثانو خوښه ده. اوس ورپسې هغوی ایثار ثواب کې دا قرباني کوي هم او که نه هم کوي، خو دا اوس منتقل ورثاو ته شوه. اوس ورثاو که ورپسې قرباني کړه نو بهتره ده. اوس د قربانۍ چې کوم څاروي دا یو څو ورځې مخکې اخیستل پکار دي چې بندې لږ وساتي. شیخ الهند رحمت الله علیه باره کې راځي، حضرت وایي کال مخکې د کال سر کې به ګډ واغوست، هغه به یې ساتو، هغه به یې ځان سره عادت کړو، هغې سره به یې منډې تړلې وي والي، لبې به یې ورسره کولې. بیا به چې کله حلالو نو سترګو نه به یې اوښکې بهېدې، ژړل به یې ورسره، ولې هغه سره به محبت پیدا شي او عادت شی به ورسره. چې کوم شي سره ستا محبت وي هغه ته قرباني کړي، په هغې اجر زیات دی. په دې وجه د قربانۍ ځناور مخکې نه والا وساتئ چې ستا ورسره محبت وي. اوس یو ځناور ورک شو، نو کسانو ځان له بل څاروی واغسته. اوس د یو ذبحه وکړه، دا ځناور بیا را پیدا شو. نو که چرې دا کسان صاحب نصاب په د دی نه یو کاپي شوه، او که چرې غریب و، د غریب څاروی رک شوی بیا را پیدا شو او غریب ځان له بل هم اخیستی، نو غریب به دواړه قرباني کوي. مالداره چې و، مالداره نه یو کاپي شوه، او غریب چې غریب به دواړه قرباني کوي، ځکه په غریب ته قرباني نه وه او د په زوره په ځان کوله، په ځان یې واجب کړه، دی به دواړه کوي. په ځناور کې تبدیلي، اوس یو کس ځناور واغستو، هغې نه د خوښ بلی دی، نو د دې قیمت مطابق ځناور وایي، یا د دې نه بله ګرانه دی، دا نه چې د دې نه ارزان وایي. چې د دې نه ارزان واغستو سوایي روپو به حساب وکړي، په صدقه ورکړي. اوس یو ملک دی، یو ځای دی، هلته ځناور ډوب شو، سیلاب راغی، زلزلو سره، بل صافت سره ځناور ډوب شو. نو اوس په خلک سره ځناور نشته، قرباني ده. نو اوس په خلک داسې وکړي چې قربانۍ قیمت ولګوي او د اوو کسانو حساب تقسیم کړي په اوو کسانو پیسې. نو چې د اوو کسانو کې د یو کس رئیسې هغه روپۍ به صدقه کوي. دغه شان د ځناورو عمرونه هغه موږ ویلو مخکې هم بیا ویلو خیر دی. د ګډ او چینی لپاره یو کال لازم دی. ګډ البته که د شپږو میاشتو یا د اوو او دې ښکاري د یو کال داسې غټي ډمبوس کوي، بیا پې هم صحیح ده. غوا، غویې، میخه د هغې چې کم نر دی دغه شان نو د دې 2 کاله لازم کېدل دي، او اوښ 15 کاله. اوس دغه ځناور دي، د دوی غاښونه نشته، عمر برابر دی، قرباني پې جایز ده. غاښونو باندې اعتبار نه دی، عمر باندې اعتبار. اوس دلته زموږ علاقو کې یو احتیاط پکار دی. باپاریان راشي میلو له ځناور راوړي، د نورو ځایونو لرې لرې والي، دلته یې خرڅول راوړي ګټې لپاره. دلته موږ تاسو ته وایي عمرونه یې کم وي، غاښونه یې ني، قسمونه کوي، سوګندونه کوي، د دې عمر پوره دی. هلکه دا تا د کوم نه راوځي، دا تا ساتلی دی خپل. اوس که یو کس کور کې ساتلی، په هغې خو اعتبار شته، هغه به ولې حساب کړي. چې یو کس په خپله د بل ځای نه راوځي، بل چا نه یې اخیستی دی، نو په دې څه اعتبار دی؟ باپاري په خپل اعتبار مه کوئ، د باپاري پته نه لري، د خپلو پیسو لپاره ستا په قربانۍ څه کوي. او دا کوم پارمي ځناور دي، پارمي غواګانې دي، دا پارمي ځناور چې دي، نه د دې چې پیدایش دی نو هغه په پستنو سره کېږي که نه، دې کې هنر او ماده نه یو ځای کېږي، بلکې د انجکشن په ذریعه دې ته ماده دننه کوي. د دې قرباني جایز ده، دې ته خو جنس اخکه دننه کوي، قرباني جایز ده. البته علما وایي قرباني لازم شی دی او ډېر کال پسې چېرته دا شک و شبهې شي له ځان ساتئ، لیکن په دې قرباني جایز ده.
او یو زناور ته سرمنې بیماری ده او بیماری صرف سرمنې پورې محدود ده نو قرباني پې جایز ده که د هغې اثرات غوښې ته رسېدلي دي که ته بدن ته رسېدلي دي یا پې قرباني جایز نه ده د زناور سرمنې متعلق نو سرمن به څه کېږي صدقه کوي به غریب له به ورکوي یا په خپل استعمال کې هم راوستی شي خو کساب له بېګنې نه ورکوي یا ساتئ ډېر خلک کساب راولي هغه له مزدورۍ کې ورکوي دا ناجایزه دي ښه کساب ته به مزدورۍ کې نه ورکوي دغه شانې ورکولی شي خو مزدورۍ کې او بهتره دا نه اوسني وخت کې چې مدارسو ته یې حواله کړو مدارس طلبا د دې صحیح حقدار دي اوس زناور کې حرام څیزونه کم کم دي حلال زناور د خدای کې حرام کم کم ځایونه دي نو و څیزونه وایي دي کې حرام دي یو خو وینه بهیدونکې وینه حرامه ده بل د وړو پورې نالی دا حرامه ده د خوراک بل د نر زناور چې کم غزو تناسل دی د میلاب چې کم ایسه ده دې سره چې کته کمه ایسه دې ته نه دا د دې خوراک هم حرامه کې ده بل د غټو بولو کم ایریا ده ځای دی د دې خوراک هم حرام دی غدود دا سخته غوښې دي کې دننه د دې خوراک هم حرام دي مثانه د بیتیانو چې کومه تیلی ده د دې خوراک هم حرام دی فتا دا پکې هم دننه یو حصه ده دا هم حرامه ده او کنز او تحاوی راغستې دي حرامې مغز هم وایي حرام دی دا یې پکې شمار کړی دی دا د املای کې داسې سپینه ورته کې حصه اوس حرامزاده دی یو الګ دی حرامزاده دی حرامي دی اسانو الفاظو کې به وایو د هغه ذبحوې څنګه ده د حرامي ذبح خو جایز د مسلمان خو ده که نه پیدایش خو د حرامیتوب دی خو لیکن ذبح یې حلال ده مسلمان دی اوس یو زناور دی حامل دی نو د هغې ذبح د حامل زناور ذبح حلاله ده خو لیکن احتیاط پکار دی که تا ته پته وي چې د وخت رانږدې دی چې بیا ذبح مکروهه ده البته حلال دي که بچی راووتو بچی ژوندی دی بچی هم حلال ده استعمال جایز دی دا شان حلال دي که بچی راووتو بچی مړ دی نو بس غوښې هم حرامه شه دا شان د حلالولو نه پس بچی دې راویښته خو مړ شو بیا به هم نه استعمالي البته بچی راووتو تا وساته لوی دی دا به خیراتي کې که خیراتي دي نه کو بیا دې حلال کړو نو غوښه به خیراتي دغه شان خارخي زناور یو زناور باندې خارخ دی دا او قرباني صحیح دی البته که خارخ اثرات غوښې ته رسېدي بیا نه رسېږي د غنا زناور باندې قرباني یو کس د غنا څاروی در باندې خرڅ کړو او تا ته بعد کې پته ولګېده چې لکه ما خو د غنا څاروی حلال کړی دی نو پکار دی چې بل څاروی والي بل څاروی به حلالې یو زناور نه داغ ورکړی شوی داغ د صحت لپاره ورکړی کېږي د دې قرباني جایز ده یو زناور د غاښونه نو غاښونه تاسو ته ما وویل یو زناور غاښونه نشته او عمر یې پوره دی قرباني صحیح ده او عمر یې کم دی غاښونه نشته نو بیا خو نه ده صحیح دا یعنې یو زناور د هغه غاښونه ډېر غورځېدلي لږ شته بیا هم صحیح ده یو زناور د ډېر غاښونه شته لږ غورځېدلي قرباني صحیح ده یو زناور د هغه په ریخلي خوراک کولی شي غاښونه یې نشته بیا هم یې قرباني صحیح ده یو زناور دومره کمزور چې خوراک پې هم نشي کولی نو بیا قربانۍ کې کراهت دی لکۍ باره کې یو زناور دی د هغه پیدایشي لکۍ نشته نو قرباني صحیح نه ده یا لکۍ وه نیمې نه زیاته کټ شوې ده نو بیا هم وایي صحیح ده یا درېیمه حصه وي کټ شوې ډېر علما وایي نو بیا هم وایي صحیح نه ده اوس وایي ساوث افریقا کې د هغوی دا عادت چې هغوی د ګډې ساتنې دی نه وایي لکۍ کټ کوي وایي دا علامت دی د دې هغوی وایي دا د هغوی یو نظریه ده د دې سره دوی ته صحت میلاوي نو هلته خو ورته بل ګډ نه میلاوي کټ لکۍ نه باندې نو هلته بیا خیر دی مجبوري ده اوس زناور دی واغسته څاروي هغې کې پای دي د دې پای استعمال تا دپاره ټیک نه دی د دې پای به څه کې صدقه کېږي پوهېږي که نه یا د هغې رقم صدقه کړه خو فایده به د زناور نه دا پای اخیستل فایده دي که نه دا به یا په هغې واپس وشکو یا په چارې خیراتي ورکړه غریب له
ذبح چې دا وي دا په خپل لاس نه او که په خپل لاس نشي کولی بل چا باندې کې وي ته ورته ودرېږه تکبیرات وایه دغه ټیم بسم الله الله اکبر په ذبح باندې اجرت اخیستل جایز دی او البته په ذبح کې به په اجرت کې سرمن نه وړي په اجرت کې سرمن نه به ورکې نه به او د ذبح اجرت جایز دی غوښه به اجرت کې نه ورکې دغه شان د ذبح وخت کې د شرکاو نومونه اخیستل لازمي دي زموږ خلک د ټولو نومونه دي د پلانکي په نوم دی دا د پلانکي دی دا د نه د دې اخیستل لازمي دي بس اراده د ټولو نیت دی که نه یار د ذبح کولو مقصد څه دی د ذبح کولو مقصد چې ستا په زړه کې صرف د الله رب العزت رضامندي ښه بل څه نیت کې ني که د غوښې نیت کې یا بل څه ګډوډ نیت کې دا د قرباني ګډوډ یاد سات صرف د الله رضا د ذبح کولو وخت کې څاروي کې مخکې نه غیب نشته او هغه ټیم شپه ماته شوه بل څه چل ونه وشو نو دغه ټیم قرباني جایز ده دغه ټیم دا چې سړی خالي هغه ټیم کې پکې غیب وي بیا پې ناجایز اوس ذبح وشوه او یو کس راغی چې لکه تاسو کم مې پنځه شپږ کسان امام ځان سره شریک کړي ذبح نه پس شرکت صحیح نه دی شرکت پر ذبح نه مخکې کړي اوس د ذبح وخت به زناور څنګه دغه کوو زناور به کوي داسې واچي چې مخکې قبلې ته راشي خپې به له وتړې درې او دا سمه خپه به له کلاو پرېږدي چې کوم کس یې ډالۍ هغه وایي بسم الله الله اکبر اوس یو کس په ذبح ټیم کې نیت ونه کړو مخکې نه خو نیت وکړه نه دا ته راوستې څه نه ده وایي غوا څاروي نو خیر دی خو قصدن چې اراده دې نه وي بیا خلک یو زناور د دانه نه پې رسولی ده نو د ده قرباني ټیک ده رسای دی د زناور په رسای دی ښودلی دی قربانی دی دا رسای به خیراتي ورکړي صدقه کې به یا کله خرڅه پر رقم به صدقه کې یا خپل استعمال کې هم راوستلی شي بل ملک یو کس اوسېږي هغه خپل ملک ته پیسې راوړي قربانی لپاره قرباني صحیح ده البته وایي د رضو تعین به یو شان چې هلته که مرض باندې اخر یا دلته وي لکه اوس سعودي به سبا اختر کوي نو که مونږ سره بله ورځ سعودي والا قرباني کوي نو صحیح ده ځکه هلته هم د اختر ورځ ده دویمه دلته هم د اختر ورځ ده د قربانۍ ورځې دي البته زمونږ چې کله درېیمه ورځ نو بیا خو هلته د اختر ورځ نه بیا ناجایز بیا صحیح سبا هم کولی شي ولا بهر ملک والا نه قرباني بله ورځ هم کولی شي بله ورځ هم کولی شي خو د درېیمې نه پس به درېیمه نه شي ځکه بیا هلته د اختر ورځ نشته دغه شان یو ښځه زانیه ده زناکاره ده د هغې د خاوند قرباني د لاسو څنګه جایز د مسلمان دی البته ګناهګار دی دا اوس دی توبه ولې اخیستل پکار دي قرباني د لاس خو حلاله ده دغه شان یو زناور ژبې کټ شوې ده خوراک نشي کولی تکلیف کې دی قرباني صحیح نه ده زخم دی نو زخم په وجه قرباني باندې اثر نه غورځېږي البته زخم اثرات دننه بدن کې خواري دي تکلیف دی بیا احتیاط پکار دی او یاد ساتل پکار دی چې کم زناور ژوندی د هغه نه به هېڅ قسمه اندام نه کټ کړو دا حرام دي هېڅ قسمه زناور نه باندې به پې شروع کوي چې حلال شي یخ شي اینه بس به پې شروع کوي د زناور نه سر لر کول دا مکروه دي سر به نه لري اوس هو کسان شرکا دي دو دي څلور دي پنځه دي شپږ دیرشو دي شرکا دي یو پکې د اجازت نه کړی او نور یې په خپله خو ذبح کوي دا صحیح نه ده د ټولو اجازت یې نه به ذبح کېږي اوس یو کس دی د ذبح د شرکت نه اړخته کېږي په دې صاحب نصاب و نو د شرکت نه دې اړخته شي ځان نه دې وکړي بیا دې وکړي بل چا سره وکړي وایي که دا غریب و نو دې به د شرکت نه بیا د ذبح ټیم کې نه بیلیږي که دې بیلیږي د سره ټول ټل قرباني خرابېږي یس د ټولو کسانو قرباني خرابېږي د شرکت چې کومې پیسې دي نو دا وایي د مخکې نه راغونډې کوي که مخکې نه وي بعد کې هم راغونډولی شي پوهېږي که نه خو چې پوره پوره راجمع کړی شي کمې زیاتې پکې ني او که د ستا خدای بل څوک ادا کړي هم صحیح
یا ساتل پکار د شیعه ذبح صحیح نه ده کہ شیعه چې دا کافر دی اسلام نه خارج دی دنه کتابی دی نه مسلمان دی د شیعه ذبح حرام دی شیعه ځان سره ټل کې ملګری کولم حرام دي شیعه ملګان سره ملګری کې نه په ذبح کې دا یو څو مختصر مسائل شو الله رب العزت ټول خبرې په عمل کې راولي واخر دعوانا الحمد لله